بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. رمضان له خیره سره پیرنا عشره مکمل شو او الله دې کی چې اختر د خوشحالو تیر شي. دا باقی کمی روزه چې پاتې دي دا دعا ده، تاسو هم دعا کوئ، موږ هم دعا کوو چې الله دې دا ښه په امن او امان سره تیرې کړي. قوم باندې الله تعالی ډېر د خوشحالو ډک اختر راولي، ځکه چې دا ډېر ځپېدلی قوم دی. نن مونږ حاضر یو د سنو پښتونخوا پروګرام سنو حجره کې، او حجرې کې مونږ بیا زموږ څلور میلمانه به او خبرې به کوو په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو سره چې کومې وعدې شوې وي، کم چې هغې ته خوبونه خیل شوي وو، کم چې هغې ته امیدونه ورکړی شوي وو چې یاره د انضمام نه پس به دا شیزونه داسې بدلیږي او ستاسو حالت به بدلیږي او یو انقلاب به راځي. ګورو به نن جایزه به اخلو چې آیا هغه وعدې پوره شوي دي او که پوره شوي نه دي، وجه څه ده، او که دا نه پوره کیږي د دې اثرات پسې یو دا وخت د قبایلي د ضلعو د قبایلي چې کوم زموږ غرونه دي د هغې څه احساسات دي. او ورسره به مونږ کوشش کوو جایزه به اخلو د تورخم د صورتحال. 2 هفتې نه زیاتو شو چې تورخم بند دی او یو کوشش د پاکستان اړه خو شو، یو جرګه روانه وه، خو بیا مونږ دا واورېد چې افغان اتھارټیز چې کم دي د هغې طرفه بیا یو کوشش وشو چې په متنازع علاقې کې بیا تعمیرات وشي. نو بیا پرون نه ماحول خراب شوی دی. زموږ چې هلته کم ملګری دی محمد الله، موږ به یې سره هم خبرې کوو. موږ سره نن په میلمانه دي مشتاق یوسفزئی صاحب، سینئر صحافي تجزیه‌کار دی زموږ ورور، ورسره پاکستان پیپلز پارټي قبایلي رهنما دی ډاکټر عالمزیب خان مومند صاحب، زموږ قبایلي صحافي ورور شاکر الله غلنۍ به هم وي، او ورسره محمد الله به مونږ د خیبر نه جاین کوي. جایزه به اخلو د دې حالاتو. قبایلي ضلعو سره دا وعده شوې وه چې انضمام نه پس 100 ارب روپۍ هر کال دې ته اضافي ملاویږي، او هغه 100 ارب روپۍ به یو کال کې دنه په داسې طریقه لګي چې تیزی سره به هلته دا ترقیاتي کارونه کیږي، او دا علاقې چې د صوبې کمې نور علاقو نه وروستو پاتې شوي د دې برابر به راوړي. د دې مقصد دا چېرې د صوبې د نورو علاقو سره دا علاقې برابر شي. بردان شو، ډیر اسماعیل خان شو، یا پیښور شو، یا ابټاباد شو، یا سوات شو، چې دې کم ښارونه دي کې کم سہولیات دي چې قبایلي ضلعو ته هم هغه سہولیات ورکړی شي. خو د بدقسمتۍ نه په دغه وعدې باندې عمل ونه شو، او دا وخت هم د قبایلي ضلعو وفاق پورې او درې صوبو پورې 800 ارب روپۍ جمع شوي دي. دا یو ډیر غټ رقم دی. 800 روپۍ د ارب روپۍ دا وفاق ته بقایا دي، او پکار دا ده چې وفاقي حکومت دا پیسې زر تر زره دې ته ورکړي. خو هلته بله مسله بیا دا ده، ویل کېږي دا چې د صوبایي حکومت کمې محکمې دي، د هغې استعداد کار دومره کمزوری دی، د هغې دومره طاقت نشته دی، دومره حیثیت یې نشته چې هغه دا پیسې په خپل ټایم او په خپل ځای باندې ولګوي. او زموږ بعضې قبایلي ملګري اوس هم دا ګیله کوي، نن به ترې موږ تپوس هم کوو چې په اربونه روپۍ هر کال لیپس شي، ضایع شي، واپس لاړې شي. موږ دې نه پهله هم دا ذکر کړی وی په پاکستان کې، یعنی دا یو المیه ده، بلکې دا یو ریکارډ دی، یو شرمناک ریکارډ دی. دا پاکستان دا د دنیا واحد ملک دی چې دلته خلک په دې نه پوهېږي چې پیسې څنګه خرج کړو. اصل مسله همیشه دپاره ټولې دنیا کې دا وي چې پیسې څنګه پیدا کړو، چېرته نه راشي. او دلته زمونږ د بیوروکراسي دا حل دی، دا حالت دی چې هغې وایي چې دا پیسې به مونږ څنګه خرج کړی شو. نو ځکه چې 100 ارب ورته کېدی، نو په مشکله سره هغې کې 25-30 ارب روپۍ د کال ولګي. یعنی یو دومره عجیبه پیچیده طریقه کارونه ورته جوړ شوي دي، د هغې په وجه صورتحال تیزی سره خرابېدو کوشش دی. مونږ به کوشش کوو چې کم سیاسي زموږ مشران دي هغې نه هم تپوس وکړو چې د صورتحال ذمهوار څوک دي، سیاسي قیادت په دې ولې خاموشه دی، او ماضي کې کم دور داسې تیر شوی دی چې هغې کې قبایلي ضلعو ته خصوصي توجه ورکړی شوې وي او هلته ټیک ټاک کارونه شوي وي. ځکه چې انضمام نه پهله خو صورتحال ډیر خراب و. سیستم تاسو ټولو ته که یاد وي، اوس اگر چې بعضې خلک وي چې هغه سیستم ښه و، اوس موږ دا نشو ویلی چې څومره ښه و، خو هغه وخت به یو فرد واحد به و چې پولیټیکل ایجنټ به یې ورته ویلو، پی ایم.
او هغه به دغه پوره ایجنسی نن سبا چې کوم ډیسټریکټ ورته موږ وایو د هغې به باچاو او د هغې په مرزی باندې به په کروړهاو روپۍ وي او هغه څه به دومره لوی اختیارات حاصل وو چې اکثر به د انساني حقوقو ډېره لویه خلاف ورزي کېده. نو نن به تپوس کو دغه سیستم حوالې سره مونږ سره په ټلیفون لاین باندې د ډاکټر علمزیب خان مومند صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام، ډیره مهرباني، ثانک یو ویری مچ. دا راته وایي جی چې تاسو تعلق هم قبایلي سیمې سره دی او دا وخت د یو غټه پارټۍ تاسو زموږ په شو کې نمائندګي هم کوي او دا غټه پارټۍ ماضي کې دا داوا پاتې ده چې قبایلي ضلعو کې ټول زیات کارونه مونږ کړي دي. پهله خدا راته وایي چې د انضمام وخت کې چې کمی وعده شوي وي تاسو څه غنئ چې هغه وعده 100% پوره شوي دي که نه؟ لومبیا خو تاسو ډیره مهرباني، شکریا چې تاسو موږ له مقرره کړه د خبرو اترو. وعدې خو شوي وي او په هغې باندې څه کار هم شروع شوی و، خو زمونږ یو دا پرابلم دی په علاقه کې چې دا قبایل چې دي دا آزاد مین خلک دی، نو هغې کې چې مرد سره دا قبایلي علاقه جات نو هغې کې پولیس راغی، هغې کې ډسپلن راغی چې هغې کې څومره کم رول ریګولیشن د صوبې و یا د پاکستان و هغه ټول دې خواته ایکسټینډ شو. نو زمونږ خلک لا د دغې دغه جوکه لا نه وو، دا آزاد مین خلک وو، نو هغوی لا په دې ځای کې لکه خاص کر پولیس والا دغه دې ډسپلن کې لا راغلي نه دي، دا به لږ ټایم اخلي. نور چې کوم د کارونه چې وو دغه نو په هغې باندې شروعات څه ناسخ شوي وو، هغه شانتي خو نه شو چې څنګه دوی سره وعدې شوي وي چې کم کارونه وي. علمزیب صاحب دا راته وایي که دا وعدې پوره نشي قبایلي ضلعو کې اول نم ډېر لوی اساس محرومي دی، تاسو خو د دې نه خبر یئ، که دا وعدې پوره نشي د قبایلي چې کم زموږ رونه دي دای خو د اساس محرومي به نورم زیاته شي او دا که زیاتېږي نو دا خطرناکه خبره به نه وي. یاره ورو دا بالکل صحیح خبره کې تاسو چې دا څومره محرومي دا بالکل کېږي، خو دا یو زه به تاسو یم چې زمونږ د قبایلو زه خپل هم قبایل یم، ډېره بدقسمتي دا وه چې یو جلک ولا د پټو په شکل کې د پیپل پارټۍ په شکل کې راغی یا د بېنظیر په شکل کې پیپل پارټۍ یا زرداري صاحب په شکل کې یو جلک ورته ورغی او هغوی ته ډېر ښه کارونه شروع کړل او هغه وخت کې د پلو صاحب 3 کاله ټریننګ ورو چې هغه کوم کارونه کړي دي په ضلع مومند کې، په دغه باجوړ کې، په خیبر کې، په نارت وزیرستان کې، په ساوت وزیرستان کې، په کولمبیا کې، په ورکدو کې، په هر ځای کې په سړکونو جارې دا بجلیانې ورکړلې، کارخانې ولګولې. یعنې هغه وخت کې هغوی په وانه کې ساوت وزیرستان کې فوډ پروسیسنګ پلانټ ولګاو، دغه شانتې رزمک کالج جوړ کړ، دغه شانتې زمونږ د مومندو کې د غلنۍ کولنۍ جوړه کړله، بجلي خلکو له ورکړله، خلک یې بهر ته ولېږل، ګول کالج جوړ کړ، دغه شانتې خار باجوړ کولنۍ جوړه کړل، کالجونه یې ورکړه. خو زه به دا ویم چې قبایل بدقسمته هم دي او زه به دلته یو الفاظ په کار نه چې استعمال کړم، خو زه یم چې انسان فراموش هم دي. څومره پیپل پارټۍ دوی سره وکړل، لکه د بېنظیر صاحب په ټایم کې دوی ته د اوټ حق ورکړه، مخکې به یې کې او ملکو هغه سره به هزارو خلقو بالکل او د اوټ حق هم ورته نو بالکل. نو هغه چې دی د هغه یو جلک د پیپل پارټۍ دور کې خو هغه ډېر کم وخت لپاره راغله، د پیپل پارټۍ دور چې کله هم راغلی دی نو په دې دغه کې خو سیمه کې خوشحالي راغلې ده، دوی واقعي چې خپل هر چا ته خپل حق ورکوي. نور یو حکومت ما داسې نه دی کتلی چې هغه قبایلو خپل حق ورکړی دی. علمزیب صاحب یو په دې پوه کوي چې هغه یو وعده شوی وه چې 100 ارب روپۍ به ورکړل کېږي هر کال. دې کې اوس 2 خبرې راځي. یو خبره دا راځي چې هغه وعده پوره نه شوه، وفاقي حکومت د 3 صوبو خو مکمل ځان غلی کړی دی او 700 ارب روپۍ د قبایلي ضلعو جمع شوي دي اوسه پورې. خو هلته نه د وفاقي حکومت بیا دا دعوه ده یا دا ګیله ده چې صوبایي محکمو کې استعداد کار کمزور دی، په اربونو روپۍ هر کال بیا لیپس شي. نو سرکاري محکمې چې کوم دي دا به د دې صوبې وزیر خزانه سابقه تیمور جګړام دا د درېزل ویلیو چې موږ دا پیسې فوري تاسې 100 ارب د کال لګول به ډېره ګرانه. څه ګورئ تاسو چې هغه پیسې چې نه ورکړل کېږي نو هغه هم زیاتې دی او چې بیا نه لګي هم زیاتې دی، لږ په دې موږ سره خبر وکړئ جي. په دې کې خو داسې وشو چې پیسې خو به راتللې، واقعي چې کار پې ډېر سلو،
خو د دې لپاره د اصول چې کمی پیسې برای نو هغه نور صوبې په نور ځینې کې استعمال شول. اچھا ما خدا ته دې چې دلته موږ سره گورنر صاحب شته دي نمائنده د وفاقي حکومت چې دا هغه د لپاره د یو کمیټي یو داسې لکه مخکې بچي مرګ ډیسټریکټ کې چې کوم قبایلی پاټاوا او کار بکې د مغزان دغه چې د گورنر صاحب په انډر کمانډ کې کیږي دا پیسې هم سي لګي او سیده هم رسیدي او د خپل څومره فندونه چې کم دي دا تقریبا 10 کروڑ روپۍ دا کړي په هر کال کې به 100 ارب روپۍ وي او دا د 10 کالو لپاره وي دا 10 کروڑ روپۍ وي تریلیون روپۍ وي نو دا په دې دا چې په دې علاقه کې د تاسو منئ چې قبایلی علاقه کې دا تاسو د مثال در کم دی یو ډیسټریکټ مومن جی د مومن هلته تقریبا 5 लाख جرب زمکه ده یو طرف ته درې کابل دی بل طرف ته کابل درې سوات ته خدا د لکه جرب زمکه چې دا وچه پرته ده مومندان ټول لاغلي دي چا صدای آباد کمردان آباد ته پیښوري آباد بالکل او دغه د دې د خپل علاقه کې نو کچره دې د خپل علاقه لکه دې زلوس بارانونه ونشلو نو دا 15 لکه خلک دې دلته کوم موسیقي او د ازمکه غنم ونشلو دا به ټول تقریبا ما چې یو پاو غنم ماشوم فری کنه کسړی خوري نو دا تقریبا د 5 ارب روپو خو به صرف غلا ضلع مومن عوام د بل ځای ایکسپورټ کوي امپورټ کوي نو دا کچاري دغه ته وشي دا 15 لکه جیره پس مکه کې آباد شي نو دا به ضلع پېښور د پاره بل پېښور ډیویژن د پاره بلکې دا به افغانستان ته ایکسپورټ هم کوي یو طرف ته دریا سواد ته بل طرف کابل دی مومن ډیم دی او ورسک ډیم دی بجلی مور کوي او زمنګ دا بد قسمتي ده دغه ته کې د سکولونو چې کم خبره وره چې کم زمنګ دا یو تحصیل دی انبار چای کې نپرایټي بالکل دی ماربل دی او هغه تحصیل کې صرف د جنکو دو پرایمري سکول نه دي هاي یو دی هایر سیکنډري پکې نشته دی کالج پکې نشته دی هغه خلک دی 25 کیلومتر 80 کیلومتر په ټرکونو پورې خطي ماشومان او هغه کالج او لکل کالج ته دي نو دا بدقسمتي زمونږ د خلکو د یو خو زمونږ پرابلم دا دی لکه زمونږ خلک د الته قوم پرستیان دي د قومیت په سر باندې وټاړ چې یا د عمران خان په نوم باندې زله وټاړ نو اکثر امنیت دې په دا ورېدلې دي چې موږ خلکو له کار وډیو کو اوټ قاسم د عمران خان دي دا یو ټرند روان شوی دی چې بس عمران خان ورته دا بد قسمتي ده ما دې ورېدلې دي او دا د دې شمګیر دوایم چې وی په دې طرف تاسو پروان شته موږ لاسم خلکو راځي کار ته ضرورت نشته نو زه تاسو دا ویل چې ورو سو پوری زمنګا دا خلک پروزګار شوی ني او دا خوشحالي نه راغلي او بني راغلي دی ابو سره امن هم دی د سره روټي کپلا مکان هم دی بالکل او جی او د سره ارشاد دی ډیر مننه علمزیب صاحب تاسو ډیر کولي خبرې کو تاسو د تجویز امر غو دا مونږ لګ مخ کې بیا په دې خبرې کو ډیر مننه جی خوشاله اوسئ شکریہ ثانک یو ډاکټر علمزیب خان ډیر کولي خبرو کا اغي دا ویل چې پکار دادا که وفاقي حکومت په صوبایي حکومت باندې اعتماد نوي اعتبار نوي نو گورنر داغي نمائنده ناشته گورنر په سرګردګۍ کې یو کمیټي جوړه کړي چې د وفاق نه کمی پیسې راځي هغه د پاره د بیل میکانیزم جوړ شي او هغه پیسې د بیا بیل لګي او د انشور کړی شي دی یو خبرو کا علمزیب صاحب چونکه دا ریټایرډ سرکاري افسر هم دي نو د صورتحال نه خبر هم دي چې ماضی کې تیر وختونو کې کمی پیسې راغلي دي قبایلی ضلعو نو صوبایي حکومت دا یو زیاتې کړی دی چې د قبایلی ضلعو پیسې بیا صوبې نور علاقو کې لګولي بندوبستي علاقو کې لګولي نو داغي تجویز دا دی چې یاره پکار دا دی چې د گورنر په نگرانی کې یو کمیټي جوړ شي او هغه کمیټي دی بیا د دې معاملاتو نگرانی وکړي نو کې دی شي چې د پیسو د راتلو عملم سٹارټ شي تیزم شي او داغه د لګولو په طریقه کې شفافیت هم راشي ګورغي یو خبر او کوم په دې باندې مخکم خبره کوم چې انبار یو تحصیل دی او الته د عربونو روپو مایننګ کیږي عربونو روپو الته نه کروڑو روپو مال د ورځې روزي نفرایټ بشانتي قیمتي کانه الته موجود دی نورم بلا شي دی او الته نه کالج ته د جنکو نه د الکانو یو های سکول دی د جنکو صرف دو پرایمري سکولونه دي او دا الکان بیا چې اکاونټ ته راځي ډیر په تکلیف راځي ځکه تر ترانسپورت هم ډیر غټ یو ایشو دی نو سوچو کوي چې خلک سبق ویل واړیم څنګه به وي چې دا ته 40-50 کیلومتر به څنګه الګ ډیلی زی او راځي دا 100-120 کیلومتر فاصله به ډیلی څنګه طے کیږي
یا چې د غربت هم بد حل وي او بیروزګاري هم ورسره وي، نو بیا هغې یو بله خبره وکړه چې خلک په خپله هم خپل ځان احتساب دیو کې چې کم نمایندګان دی لیږي او د چا په نوم چې لیکلي دي، نو په کار دا ده چې بیا هغې رونیسي او تپوس دیو کې چې دا زمونږ حقوق چرته لاړه او زمونږ پیسې چرته لاړه او زمونږ فنډز چرته لاړه. هغې ورسره دام دعوا وکړه او په دې بات کې خبرې مونږ کوم چې پیپلز پارټي په دور کې همیشه دپاره قبایلي ضلعو ته توجه ورکړل شوې ده او د پی ټی آی دور کې همیشه دپاره د علاقې نظرانداز شوي دي. مونږ سره زموږ دویم مېلمه مشتاق یوسفزی صاحب په لاین باندې دی، هغې سره هم خبرې کوو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. مشتاق صاحب دا راته ووایي چې تاسو خو پېښور کې ناستې، با خبره حلقو سره ستاسو هم رابطې وي، د انضمام متعلق مونږ اکثر پروګرامونه کوو، مقصد هم د هغې دا وي چې بار بار دا شی ریپیټ شي چې څه حلقې روزي. انضمام وخت کې واده شوی وي او واده پوره نه شوی، د موجوده حالاتو کې تاسو څه ګورئ که د قبایلي علاقو دا احساس محرومي لرې نه کړی شو، نو چې کم دا یو بدامني دا لهر روان دی دې کې به نور اضافه را نشي؟ ما په خپل باندې دې باندې خو ډېر کار شوی، ډېرې خبرې شولې، سیمینارونه کوو شو. بلکل بنیادي ذمہواري دا د حکومتونو د خاص کر صوبایي حکومت د مخکې کوم د تحریک انصاف حکومت او په وخت کې شوی او ډېر په جدي کې مرجع شو، خلکو سره ډېر واده شوی او خلک خوشاله وو، قبایل ډېر خوشاله په وخت کې ګټې مخالفت دې په ځای باندې وو. خو د هغې چې کوم تمه بنیادي دا وه چې چې کوم نور علاقې دي بندوبستونو چې کوم سعودیات دي، نو هغه ممکن به دا شي چې کوم فنډونه راځي نو هغه دا به څه استعمال کېږي، بل چې هلته کوم اختیارات په د پولیټیکل ایجنټ سره نو کم از کم په هغې کې به کمې راشي، چیک اینڈ بیلنس به راشي، یو نظام به راشي. خو بدقسمتۍ نه هغه څه ونه شو، بلکې زما په خیال باندې د هغې نه حالات نور هم خراب شو او اوس خو خلک وایي چې دې نه خو پولیټیکلي خو اختیار دی. خو دا څومره غټه بدقسمتي ده چې هغه سیسټم ته اوس خلک ښه وایي. جي خلک ښه وایي او د هغې بنیادي وجه دا ده چې موږ اصل پخوا نه دا زموږ قبایل ده کې د حکومت په رډار باندې نه وي او یو خو به هغلته چې کوم دی نو د حکومت انټرست نه، اوس خو چونکې هلته کې د فیډرل ګورنمنټ هم انټرست بیا وشو، بیا سکیورټي ادارو هم پکې انټرست پیدا شو، افغانستان دی او بیا د هغې نه غټه خبره ده چې هلته اوس چې کوم دا قوتي ذخایر راختي دي، تیل دی، ګیس دی او هر قسمه زموږ سره چې کوم د منرل دي یا شته دی، خاص کر تاسو وګورئ ماربل چې کوم دي نو بلکل اوس یو داسې ماحول جوړ دی چې اډو څوک د چا نه خبر نه چې ته څه روان دي، څه کېږي او که څوک څه کېني هلته یاره حالت خراب دی، یاره ده که نه. نو ما په خیال باندې بنیادي ذمہواري خو د صوبایي حکومت ته ځکه چې دا نه مشتاق صاحب یو په دې پوهېږي چې هغه د 100 اربو روپو واده شوې وه، نو هغه واده بیا په خصوصي توګه وفاقي حکومت او ورسره 3 صوبو پوره نه کړه، یعنې خو یو مونږ به دا وایو چې یو ګارانټي وه، یو سرکاري شی و هغه هم پوره نه شو. خو دویم طرف ته بیا د وفاق دا وینا ده چې یاره صوبایي محکمې دومره کمزوري دي، کیپاسټي نشته دی، هغه پیسې دي په ټایم نشي لګولی، هغه لیپس کېږي. تاسو څه ګورئ چې وفاق د صورتحال څومره ذمہوار دی؟ واقعي صوبایي محکمې دومره کمزوري دي، دا فنډز نشي خرچ کولی په ټایم باندې؟ نو زما په خیال باندې یو کوارډینیشن نشته، دا چې کوم پیسې دي منلې وي نو هغه وجه هم دا وه چې یاره دا چې کوم قبایل کېږي نو دا پرس که همداسې پاتې شي نو بیا دلته کې وسلوالي امن به خرابېږي، نو د هغې نقصان ټول ملک ته دی. نو په هغه وخت کې همدغه واده شوی وه چې یاره دوی ته به موږ 100 روپۍ ورکوو او دا ما په خیال باندې 10 کال لپاره پروګرام و، نو دوی ته ډېر غټ اماونټ میلاو ته 1000 روپۍ عرب روپۍ وي. خو یو خو هلته کې تاسو ته ما دا وایي چې مخکې چې به کوم افسران تل نو به ته په سفارش باندې پیسې به ورکولې، غټې پیسې به کېدې، نو هغه باید هغې 3 ټایم یا 4 ټایم ایکسټرا پیسې ګټلې هم سمګلینګ به کېدل، ظاهره خبره دلته کې. اوس بدقسمتۍ نه دا یو څو ځل دې به وباسو نو چې څومره کمزوري کسان دي که نه هغلته کې ځي او چې نن سبا څوک سزا کېږي نو هلته کېږي. د هغې وجه دا ده چې هغه بعد وتېره شي، که په پولیس کې دی یا که په سیول بیروکراسي کې دی، نو چې کوم کس بېکاره دی دا مړی څوک اخیستی نه هلته ورلېږي او غریب بیا ته برګ نشي وتی، نشي ګرځېدی ځکه چې هلته حالات خراب دي.
د تاسو کولی شئ نو دا څه کسان هم پیژنم چې هغه بنان لکه ذهني بیماران شوي خاص کر شمالي وزیرستان کې جنوبي وزیرستان او ګران کار خو دې کنه چې بالکل ګران کار لکه سیک ټاکسي ول سایکولوژیکل ایشوز ډیولپ شوي وتا بالکل دوه حالت خراب دي ته راته کو ګران دي نو چې په خپل باندې دا دغه نفسران دي او هغه د مسلې دی باندې شروع وته نو بیا به خلکو راغی څنګه انسان کوي د خلکو څنګه مسلې کینو انت کې د خلکو څه ډیر زیات دي او کې چې ما په خپل باندې یو غټ شوی دا تاسو ګورئ یو خود ته کې نو په څه مکه چې دنو په دې مشته کې سره مشته کې شکل بدليږي او دا ځنې محکمې دومره اهم دي چې تاسو ګورئ په خپل باندې صحافت کوي نو تاسو پکې یو کم از کم 25-30 ساعت په پیلو باندې محکمه باندې پويږي جی او پای کې بیا هم دا څه خبرې چې پای باندې سره لک ټیمول باندې پوي شي نو چې کس راشي چې درې مې سپورت بیا بل محکمې ته لګي نو غریب کم از کم لاغي باندې په کال کې پويږي نه بالکل جی لوازمات دي نو یو دا غږ زیاتې چې بس سیکریټریان په محبت دوره بدلوا بل اکاونټیبلټي نشته تاسو نشته چې را مخکې زموږ پرس ورکړو نو هغه پیسې لګي دي کومه لګي دي هغه څونه کرپشن چې نو په کبای لا کو سمختم کرپشن دي زیاتو اوس خو د پدقسمتۍ نه سټانډرډ دي زیات لور لاندې راغلي او زه خو دا کوم څه نه هیلث ګورم او ایجوکیشن ګورم نو د دې کو خو دا ډېر بد حل دی نه ما ته یو څور د مخکې نته وړي غټ کنټریکټر د ګورنمنت د وین سپلای کی نو هغه ما ته وی چې مونږ کم سامان سپلای کو نو پټه په هغه په د نو باندې کې غټ مارکیټ ودی په دې خرڅ کې دوباره واپس راشي الله اچھا او دا یوازې ماته هغه د کبای له خبر نه کوله دا ماته د ډیسکون خان خبر کوله د بلو خبر کوله د مروت او ټانک هغه دا وی چې مال ته نه رسی نه خو لري بدل دي انت مال نه رسی کنه کاغذون ته ورسی بالکل باندې ته ورسی پن خو ریلیش شي او یو خو د کمزور شي نو هغه شي بل چې دینو د گورنرز عمر کمزور شوی دی تاسو ور یو د پټه کې خپل جنگ نه په دې کې صاحب دی بل وزیرانو په هغه په کومه طریقه باندې شوی دی تاسو خپل باندې پټه ده بالکل نو د دې ټول بیا غټ بدقسمتي په کې د پټه د خلکو ده په خپل پټه چې دا غي په دې ټیم کې یار مددګار نشته د یار مددګار به خو یو څه کار ته پوس نشته اځي کنه والی وارث او جی بالکل به مور به پلار پریخي دي او جی په مرکزی حکومت په دوی راړي او دي باغې راړي ریپورټ روان دی او نه مشتاق صاحب تاسو څه وایي لکه کدا شي شوم داسې مونږه پریدو او دا پیسې ناراضي یا توجه نه ورکړل کیږي نو بیا خو به صورتحال ډیر خراب شي ما ته تاسو مختصر بس ویاوټ تاسو په خیال څه پکار ده چې دا صورتحال کې سنه سلک بدلون راشي یره جی دا چې انت کې سټیر شو نه ټول مخ ته زموږ چې دا وایي لکه د دنیا د ګډ نه ټر زاغلي ته زموږ راغلو بیا زموږ خپل حکومت پر شکل ختم شو اپریشن وشو نو د دې ضربېزم د پس خو ډېر راځي شو او دا فوج داسې د خلکو استادانو کچرانو چې هغه په خور کې ناسو په ډنډه کې نو کولای کولی په وزارت او څنګه به نو ورته د افسرانو لا نو دوی فوجي افسرانو بیا مجبور کړو خلک یې بوته او په خپل ډیوټي ونه ولګول په دې مریضستان کې کوم سکول نو افغان سکول دا څنګه ستاسو شو اوس بیا چې نو د ګورنمنت چې دا څه وکړي دی هغه ته دا څه وکړي نو هغه دوباره روان دي بل چې کوم ګین مونږ کړو کوم اچیومنټ شو هغه بالکل موږ د سکول وسه نو ما په خپل باندې کو دا مل ټول یو مل د کار مرکزی دی او په پارس کې کوارډینیشن نه کیږي سره ادارې سول ملټری بیوروکراسي یا د سیاسي ګوندونو حکومتونو نو ما په خپل باندې دغه انکه خرابېږي نو دا هغه به څه په دې ځواب باندې نه ټول مل باندې دي نو دا څه طریقه کې دی شي دا مونږ اوریدلی مو چې وفاقي حکومت یو سپیشل کمیټي جوړه کړې دا او چې کم وفاق نه پیسې راځي دا غي د لګولو نگرانی بم کوي او میکانیزم به مغي جوړي نو تاسو څه علم د چیرې دا شی شته او کدا او شي دا خطرې کوي ورجی ما په خپل باندې په دې کې به لک سیاسي مچورټي په کار وي چې خاص کړه ساتنه او مسلم لیگ والے چې کته حکومت د حکومت نو دی باندې مچورټي خي دی به د ذاتي شنو مخکې راځي ځکه چې دا دوی هم خلکو دې تر سعودي دي نو د خلکو د مسلو د حل لپاره به دوی وسرګینی دا څنګه دوی د پوری په بالکل دا د دوم په جنگ دی دا دوم په دی یو ملک یو خلک ته یو قوم دی نو ما په خپل باندې ذمہواری شو جوړیږي د دوه حکومتونو د دوه سیاسي ګوندونو د مشرانو چې د دې مسالې د حل لپاره وسرګینی او
په سړی کېږي مو پیسې مشته خو د پیسو استعمال چې د څنګه استعمال کوم د استعمال زیات ضرورت کم دی کې دی نو هغه ډېر مهمه خبره ده چې دا سه پروجیکټ ګان چې دا غیر ضرورت دي او الریډي په هغه سیکټر کې مخکې خلکو کار پیږي کار ته لګیږي نه په کار دا چې خلکو وکړي چې غیر نیډس دي ترجیحات او تعین پکار دی هغه ترجیحات تعین پکار دی ایگزیکټلی ټیک د ډېر مننه مشتاق صاحب مننه جی مهرباني مشتاق یوسف صاحب ډیره خطرناک خبره وکړه چې دا وخت د صوبایي حکومت د گورننس دا حالت ته چې د هیلث ډپارټمنټ سره وابسته یو ډیر لوی کنټراکټر په کول چې موږ د کرونو روپو د ویانې واخلو د ضلعو دپاره خاص طور باندې جنوبي ضلعو خبرې وکړي او ډیر اسماعیل خان پکې نوم واخیستو خو ماغه د ویانې کاغذونو کې خو ورسي آن د ریکارډ فزیکلی الته نه رسي او ماغه د ویانې بیا دلته پیښور کې د نمک منډی په مارکیټ کې خرڅېږي دا څومره خطرناک خبره ده عربونو روپو وسایل لګیا دي ضایع کېږي او د هغې یو ډېره ښه وجه مخېله چې دلته بیوروکراسي کې ټیک ته بیوروکراسي خو مطلب دا دی دومره پاک صاف به نه وي خو فی الوقت بیوروکراسي داسې عجیبه کیفیت کې مبتلا کړې ده چې درې میاشتو کې یې سیکټري بدلېږي نو ظاهره ده چې د محکمې ته یو سیکټري راځي چې اخو د محکمې په معاملاتو پوهېږي 3-4 میاشتو خو صرف هغې دپاره لګي نو بیا کم از کم کال یو نیم کال خو یې پرېږدي چې باقي کم از کم یو کال هغه هلته کار وکړی شي نو کم از کم یو نیم کال یا 2 کاله پهله سیکټري بدلول دا ډېر زیاتې وي خو دلته داسې محکمې شته دی چې د هغې په تېر یو کال کې 3-4 سیکټریان بدل شو په دې یو کال کې یعنې 3 میاشتې هم سیکټري تېرې کړي 2 میاشتې هم سیکټري تېرې کړي دي نو دې نه پس بیوروکراسي کې به هغه چې کوم موږ وایو چې هغه بدیلي راغلې ده نو هغې په وجه دغه متاثره شوی دی د هغې د کار کولو اول هم څه سرخ فیته هغه ریډ ټیپزم چې ورته موږ وایو سرخ فیته چې کوم چکر روان و هغې نه پس څه په دې د پاسه د ټرانسفر تلوار لټکاو کو نو هغې سره صورتحال نور هم خراب شوی دی او مشتاق صاحب یو ډېر ښکلی تجویز ورکو چې کم از کم د قبایلي ضلعو په معامله باندې د وفاقي حکومت او صوبایي حکومت مسلم لیگ نون او پی ټي آی دې خپل جنگ جګړه یو سایډ ته کړي او دې یو شي او د فنډز د لګولو او د حاصلولو میکانیزم باندې خبرې شي چې دشمنی هر ځای کې نه ده پکار موږ سره قبایلي صافي رور ملګری شاکر الله محمد هم په لاین باندې دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی شاکر الله صاحب دا راته وایي تاسو هغلته په میدان کې پراته یې موږ تاسو نه پیل د پروګرام کې دا سوال کړو تلسم د 26 آئین ترمیم نه پس چې کوم انضمام وشو تم ډېر خوشاله وي زم ډېر خوشاله ما نو ما په دې فکر کوي چې هغه وعده چې کوم شوی وي اتر کم حد پوره شوی دي اسد نثار چې بخیر علی ته وای پر خیر اوسي او دا چې دا کنه چې کله اتلسم ترمیم شوی دی به مطلب مرجر وشو ټیک شو صوبې خو خود مختار شوی کنه خو لکه مطلب دا چې کله زمونږ مرجر شوی دی په هغې کې چې کومې وعدې شوی وي نو هغه وعدې داسې وي چې ګینې هغه پوره کولو چې کنه نو هغه تر دې دمه پورې که موږ وګورو نو هغه وعدو کې هېڅ هم نه دي پوره شوي یو دغه موږ ته دا رسکو 1-1-2 کوم چې دی چې کوم انضمام شوی دی په هغې کې جي راغلی دی د هغې نه علاوه که موږ وګورو نو مطلب کوم نظام چې بل اول یو پوټیګل جنګ چلو هغه نظام اوس 3-4 کسان که هغه ته د ملیشې دغه والي کرنل والي که دغسې مطلب دی چې د پولیس والي ډي پي او والي ډي سي والي همدغسې عدالتي نظام سره والي دا 4-5 محکمې چې داسې شو یو سړي اختیارات دا تقسیم شو خو هغه یو سړي په وخت کې به خلک مطمئن وو خو چې اوس کوم دي نو اوس مطلب دی چې دا اختیارات تقسیم شوي دي دا پته نه لګي چې څوک چا سره نه خو صوبایي حکومت خو دا وایي چې بی زه خو اربونه روپۍ ورکوم قبایلي ضلعو کې ډېر کارونه روان دي او انضمام نه پس ډېره ترقي شوې ده دا خبره غلطه ده څه نو سرجي داسې ده که نه چې بله ورځ یو منسټر هم راغلی و که نه هغه د پبلک هیلث والا پښتونیار صاحب همدا خبرې همدغسې کولې بیا مطلب دی په حال کې هغه دغه هم خلک هم راپاڅېدو چې که نه نو زمونږ خو یو د کړپې سړک دی جي او 14 کیلومتر دی دا 15 کاله د دوی د لکه ته ځان موږ دا نه وایو چې د پی ټي آی ګورنر خو د دوی حکومت که نه لکه دا د پرویز خټک په وخت کې وران شوی بیا د محمود خان په وخت کې دې باندې کار روان شو
تر دې دغه پورې 14 کیلومتر سړک جی دومره کندرات جوړ کړ 2.15 کروڑ روپۍ ویږي هغه وخت چې دغه شوی لاړ هغه روپۍ هم ضایع کړلې دغه چې د ګورسل سړک منګه والو جی 135 کیلومتر دی جی کداغه چې د دانش کول والو جی دلته خو منګه یو سیزم نه چې کم تیز روان دي کم د کار روان دي پته نه لګي چې دوی په کتابونو کې روان نه بل خبره نه مومندو خود عربونو روپو منرالز وزي او د دې باوجود د مومندو د خلکو حالت نه بدليږي نو دا زموار یوازې حکومت ته کنا نور سو کم دا وفاقي حکومت هم دې سره شامل دي نو اصل کې خو جی وفاقي حکومت خپل ځان خلاص کنه څنګه دا وایي چې دا دوی وایي چې ګنې وفاقي حکومت موږ لاغه انسی واد نه راکاو کنه نو دوی چې کله د 3.5 کال د حکومت کې وږي لکه په دې کې خو عمران خان حکومت هم تیر شوی که تاسو خیال کې راځي کله چې په منګه دا چاړه کې خودله د مرجر دي کنه نو عمران خان 2 کال پس جی دغه راغلی دا قومي اسمبلی لږی کنه تاسو به کتلی چې بیا په 2-3 ورځو کې دنه 31 مای جون دغه تاریخونه وږي کنه 3 ورځو کې پاس کېدل جی نو ضروری خبره ده چې د کیزان لا حکومتونه نه دا نور خلک بم ضروری خبره ده اسټابلیشمنت باندې کې مکمل ګناهګاری دي نه نو ورسره د مومند منرال شدي نو تاسو ټیکداران خو اربونو روپۍ ګټي نو هغه پیسې د منرالز مومندو ته راځي د سرایلټ کې د مومندو سیسه شته دي هغه پیسې مومندو له ملاويږي یا هغه غټ غټ ټیکداران چې هغه پتیان شو هغه مومندو کې څومره کار کړی دي نو هغه خو جی لکه دا چې دا کنه چې هغه کم سوشل ریسپانسیبিলিټي هغه کمیټي کومه د غیږي کنه د غټو ټیکدارانو پیسې چې کوم راځي په عوامو خرڅ کیږي نو هغه تر دې دمه پورې چې هغه پیسې نه دي لیدلي چې چرته په عوامو خرڅ شوی دي کنه د مدد چې کوم ټندر بوجي ټندر کې به کروڑونو روپۍ ټندر به وشو اوس هغه ټندر هم نه کیږي ډایرکټ دې صوبې چې کوم مدینات دي چې ډایرکټ وزیر اعلی جی انچارج دی داغي مطلب دا چې د مدیناتو د ټرک نه 8090 تر 10 لک روپو پورې د مدیناتو ټیکس وصولېږي خدا پته نه لګي چې دا پیسې دي اول او دا تاسو اشاره هغه او نه لکه اول باغ رایلټي د پاره به ټندر کېدو هغه ټندر دې ځل نه دی شوی نه جی دا دویم کال روان دی چې ټندر نشته په زمزلو کې نو مطلب دا چې اوس دا پته نه لګي چې پیسې چیرته دي او یو او کوم تاسو ماته د مومندو چرته ذهن کې وی مومندو نه تاسو سان د ورځې څومره ټرک زی او داغي نه څومره ټیکس په جمع کیږي یاره جی د مومندو نه بعد روزانه بنیاد باندې غوټ 300 ټرکونه دي او د 300 ټرکونو نه به حساب تاسو زرونه والا تر د 15000 روپو پورې 16000 روپو پورې ټرک د دینه هغه عام جی هغه نه پرایټ کورمایډ نه یادوم قیمتي هغه کومه کوتله روپۍ داغي یو ټرک دی چې د دې وړو عام ماربل یادوم نو دا د 16000 نو سوچ کوي چې دا روزانه بنیاد باندې دا روپۍ چرته دي نو دا څوک وصولي لګیا دی ته څوک ناستي ټیم والا ناستي د مدیناتو محکمه ناسته دي او بس پته نه لګي چې مطلب دا بغیر ټندر کاته ده روانه ده چې دا روپۍ چرته دي منګه څنګه دا په کار ده چې دغه روپۍ دلته به کم از کم چې د مومند په دغه باندې خو خرج کولې دي تاسو د مومند د سړک ذکر وکړو د کړپې والا اعظم 13 ورځو کې درغلې او ما دا سړک ډیر په بد حال باندې دی مطلب چې 14 کیلومتر سړک په 15 کالو کې مکمل نشو اوس دغه څه صورتحال دي څه پیسې ورته کې خولې شو کنه نو اوس دې پیسې خېدي 20 کروڑ روپۍ لکه 20 کروڑ روپۍ دی وای چې 20 کروڑ به ساده وږي کنه او لکه 20 کروڑ نه به 10 کروڑ پکې چې راځي کنه لکه مطلب دا چې 30 کروڑ خدا اصل کې جی کومنګ دا وای کنه پیسې مخکې دي کې خواړل شوی دي والی شوی دي چې استلی دي سې حساب کتاب دي کنه خو لکه مطلب دا چې اوس روپۍ نشته نو په 20 کروڑ روپۍ به څه دغه جوړ کیږي دا ممکن نه ده لکه ته وایې یو کیلومتر په 4 کروڑ روپۍ باندې جوړیږي نو مطلب به دغه روډ چې کوم سیمټي روډ دی پاتې جی دوباره کتا سوجي وکړه دا روډ کنه زمنګ بد قسمتي جی دام دا کنه لکه مطلب دا چې دا روډ په کم معیار باندې وو پی سی 1 د دې کم معیار کې وږي هغه معیار د قطعین جوړ نشي جی 14 کیلومتر په هغه معیار جوړ نشي جی سباله به ورانی به جی کنټری کوي جی شاکر اخره کې راته دا وتا تیر پروګرام کې ځل مال ویلو چې د مواصلات د سړکونو د تعمیر په مت کې ډېرې پیسې لیپس شوي دي هغه څومره پیسې وي نو هغه خو جی لکه منګه دا وای کنه چې د دې لپاره 15 کروڑ روپۍ 15 کروڑ روپۍ جی دا مطلب دا چې دې کروتی دي
هغه نشته جی دا ځامن په دې کې لګیږي چې ګینه د تیر حکومت چرته وړي دي چې کنه ولکه موجوده وخت کې لکه کومنګ دا وګورو نو 540 کروڑ روپۍ خوښه زمنګ د دې سړکونو په نظام کې دا چې سړکونه مغه وران روپۍ پتهونه لګي دا چرته لاړ نشي چې دغه پوزیشن. ډیر مننه بدقسمتي د زمونږه شاکر الله وایي چې 14 کیلومتر سړک ته او د پی ټی آی د حکومت کې ظاهر درې وړ حکومتونه د پی ټی آی پرویز خټک دور کې سړک وران شو او د محمود خان په دور کې 4 کاله هغه مکمل نشو او د ګنداپور صاحب د حکومت هم یو کالو شو 14 کیلومتر سړک مکمل نشو. واقعي سړک دومره خراب دی مونږ خپل چې زوم مومندله نو چې دا سړک صرف دا 14 کیلومتر سړک را یاد کو نو بس زمونږه بالکل ورته وار خطا شي. او هغه ډیره دلچسپ خبره داو کا چې د 14 کیلومتر لپاره 20 کروڑ روپے خول شوی دی او 4 کروڑ روپے خو فی کیلومتر هغه وی چې خرچه ده نو مطلب دا دی چې 56 یا 60 کروڑ روپو ضرورت دی او 20 کروڑ روپے خول شوی دی. مقصد دا شو چې د دې روډ په مکملېدو کې اوسم لادرې یا 4 کال شته کدا رفتار وی او سره د منرالز حواله سره ډېر اچھا خراب خبره وکاو ډېر خطرناک خبره کوم به کوشش دا کوم چې موږ خپل بل پروګرام پدې باندې وکړو چې کروڑونه روپے د میاشتې صرف د مومندو نه راجمع کیږي خداغي ریکارډ نشته دی چې چرته روانې دي ځکه چې اول به د رایلټي اکشن کې دو سکال د رایلټي اکشن 2 کالو شو چې نه دی شوی ډپارټمنټ په پیسې راجمع کوي او چې دا په کچره سي راجمع کوي په پوخه راجمع کوي د دې پته نه لګي میدان کې جو پیسې څومره را روانې دي او سرکاري خزانه کې شوکي کې څنګه د دې منس کې یو ممتداسي او عجيبه غونډه کې شیخ کاری او کوشش به زمونږ دا وي چې مونږه بل پروګرام کې بیا په دې موضوع باندې خامخا خبرې کو سپیشل یو پروګرام مونږه بیا د دې منل حواله سره کوو ځکه چې دا ډېر افسوسناک صورتحال دی او دا پیسې ضایع کیږي لګیته سره تورخم خبره کو نو مونږ سره محمود الله په لاین باندې د خیبره غینه د ترین صورتحال د تورخم ته پوس کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر مننه جی. دا راته روزانه چې تورخم سوم ورځ ده او تازه ترین صورتحال څه دی هغه جرګه یو روانه و بیا هغه کې سر رکاوټ راغلی دی. شپږ جرګه خو روانه ده اوسم وای چې په جرګه کې هغه روان دي او د تورخم د ګیټ چې د ته وایم په 21 تاریخ باندې بنشه او 13 فروری باندې او تقریبا نن یا 13 ورځ پوره کیږي چې په مکمل توګه باندې بن شوی دی او شخړې خو به خلکو ته پته وي چې د افغانستان فورسز زموږ چې کوم دویم نمبر چک پوسټ دلته کې دوی مورچه شوري کړې و او د دې مورچې نه مخکې هم زما په خیال تقریبا کال به پوره کیږي چې تناتاو تریخواله من سره غلې او زموږ فورسز ورته ویل چې دا متنازع دی او په دې کې مورچه ما جوړوي نو هغه تاو تریخواله دا غینه مخې ترالو بیا افغان فورسز چې کوم دی هغه خو اوس نوی راغلي دي نو په ډیلاګ باندې ډیر کم پويږي یا په خبرو یا په بچیت باندې او دوی ته دا اندازم ډیره کم لګيږي چې هغه خبره حل دز نه نو دوی دزي شوري کړلې بیا د بار چې کله دزي کېدلې نو د هغې نه چې کوم دی زمونږ د باچا مینې والا کم خلک دي دغه شانتې د نورو علاقو خلک هغه هم بې درکه شوي دي بیا په دې کې جرګه راغښوله هغه جرګه په اول د پاکستان د چارواکو سره میلاو شوله دوه طرفه جرګه ده دغه طرف هم پکې مشترک دي پکې تاجران هم دي نو د پاکستان د مشرانو سره میلاو شوله او بیا د پاکستان د مشرانو نه بعد بیا د افغان چارواکو سره میلاو شوله بیګا چې کوم بیا هغه شوی دی دا چې خبرونه پکې مخې ته راغلل چې افغان فورسز په هغه ځای باندې چې په کوم ځای باندې مورچه جوړوي بیا یې په کار شروع خو دا داسې مضبوط اطلاعات نه وو ځکه چې بس هسې ماته یو سوشل میډیا افواهونه چې ښکارېده ځکه چې نه هغې تصدیق کولو نه دې طرف له تصدیق کېدلو نو دا راته محمود الله صاحب چې عام ولس ته عام مزدور ته که افغانۍ دی که پاکستانۍ دی هغې ته څومره تکلیف دی بس موږ سره یو 2 منټه دي په دې کې دا خبره راغونډه کوي چې دې بندیز په وجه هغې ته څومره مشکلات دي
داسې دا صرف لکه اوس خو به ووایو چې بس ګیټ بند دی او هغه د ستاسو خبره چې کم قسمه خلک دی نه کومو ستونزو سره مخ دي نو دا د تورخم دغه شانتې د لنډي کوتل او د خوشه علاقه چې تر خیبره پورې کم خلک دي د هغوی د رزق دارومدار چې کم دی په همدغه تورخم ګیټ باندې دی که د چا دوکان دی خو پې باندې افغانیان ځي راځي سودا ترې نه کوي که د چا هوټل دی پکې هغه کېږي اوس خو روجه ده چونکې خو برحال د دې سره سره د لنډي کوتل نه چې کوم دی د نږدې علاقې د افغانستان چې کوم دی هغې ته پارچون مالونه هم ځي نو هغه د ډېرو ستونزو سره مخ دي بل هغه خلک چې په بارډر باندې به یې مزدوري کوله هغوی ډېر زیات د ستونزو سره مخ شوي دي او تېره ورځ زه تللی وم حالانکې ما ته پکې یو دوه کسانو دا مو ویل چې زمونږ 2 هفتې وشولې چې مونږ سره د ګاونډیان مرسته کوي بس چې څه شی ختم شوي دي نو خلک د دغسې ستونزو سره هم پکې مخ شوي دي ډېره مننه خلک ډېر په تکلیف کې دي د افغان حکومت غیر سنجیدګي او غلطه پالیسۍ په وجه په زرګاو مزدوران او په زرګاو مریضان خاص طور باندې افغاني مریضان او بیا هغې کې زنانه په خاص خصوصي توګه ډېر په تکلیف کې دي ډېر په مشکلاتو کې دي او هغې دې په کار دا دی چې په وخت د دې خبرو احساس وکړي او دا چې کوم د مملکت چلولو چې کومې طریقې دي په دې دوی ځان پوه کړي هغوی جنګیالي نه دي او هغې سې حکومت چلوي نو که په څومره زر په دې خبره دي پوه شو همدې دپاره په فایده کې به کتونکو اورېدونکو اجازت به نه غواړو تر بل پروګرامه پورې د خپل ځان خیال ساتئ د وطن دپاره ځان دپاره ډېرې ډېرې دعاګانې کوئ د الله په امان